أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. 9 क्लास बायोलॉजी دا او 4 नंबर चैप्टर दे. चैप्टर नोम दे सेल एंड टिश्यू. पाई के नन टोटल वीडियो दे एक चैप्टर न वाला दे चार चैप्टर पूरे वीडियो नंबर शो 153 153 153 वीडियो नंबर शो او پدې کې نن یو سیل کې چې کوم چپټر نوم دی سیل اینड ټیشو لا موږ را شروع کړی دی خو په سیل کې موږ ارګنیل وایو. سیل کې نن موست امپورټنټ सबसे اهم چې دی ارګنیل دی هغه نیوکلیس دا داسې ارګنیل دی خدا په سیل کې نو سیل چې دی هغه سکیږي هغه وجلې کېږي هغه ډیټ کېږي هغه ختمیږي. فار ایگزامپل خو موږ آر بی سی سیل یادو. آر بی سی سیل چې کله 120 ورځې ته راشي دی کې نیوکلیس ختم آر بی سی ختم. موست امپورټنټ چې دی هغه په سیل کې نیوکلیس دی. فرست کتاب کې لیکلي اٹ از موست امپورټنټ اینڈ ویزیبل پارٹ آف د سیل دیٹ از ا نیوکلیس. د کتاب هغه لږ فالو کو کتاب لیکلی د موست امپورټنټ the most सबसे important अहम ज़रूरी and visible what the words there important the visible parts of the cell is a nucleus. most important څنګه ماته سوته وي خدا نه بغیر سیل سکیږي هغه ختميږي. ډېر اهم دی ولې سیل کې څومره فنکشن کیږي څومره اکټیویټیز کیږي. فار ایگزامپل یو سیل چې دی هغه کنټریک او ریلیکس کار کوي هغه نیوکلیس ورکوي. یو سیل چې دی هغه اکسیجن کیرینګ کوي هغه نیوکلیس ورته اډر ورکوي. یو سیل چې دی هغه څه کوي انزایم خارجوي هغه هارمون خارجوي دا ورته څوک وایي د نیوکلیس. د موست امپورټنټ په دې وجه انویزیبل مطلب دا ښکاري په سترګو نظر خو سیل نه ښکاري خو مایکروسکوپ کې فرست پارٹ چې هغه ښکاري ویزیبل وایي نظر آنے والا حصہ از of the cell څه دی نیوکلیس. اوس دلته نیوکلیس ولې وي او چا ډسکور کړو هغه تاسو ته پته ده رابرټ براون چې دی مله دا لږ ایکسټرا وسلو کې منګه دا رابرټ براون چې دی د دې هیستوري اف سیل تیوري منګه کې دا بیان کړي. فرست سیل ډسکور شو بیا نیوکلیس ډسکور شو بیا سایټوپلازم ډسکور شو ون بای ون چې دی هغه منګه ډسکرایب کړي. رابرټ براون who discovered دو ایجاد کړو سو د نیوکلیس of the cell ڈسکور کر ان 1838 کې چې دی فرست ټایم رابرټ براون هو از د رابرټ براون چې دی تاسو ته پته را یو انګلند چې دی د ساينټیسټ دی هغه خپل مایکروسکوپ کې یو سپیریکل باډي یو ګول باډي چې دی په سیل کې وکتل او هغه له نوم یې ورکړو نیوکلیس او هغه کله 1838 کې دا ډسکور شو. ځکه دا ګوره په کمپاوند مایکروسکوپ کې دا څه دی ویزیبل دی په الکترون مایکروسکوپ کې خو مطلب ویزیبل دی پای کې دننه دی کې کم پارټس یا به وایو سټرکچر به وایو هغه خو معلوم دی خو دا څه دی ویزیبل دی په کمپاوند مایکروسکوپ باندې نظر راځي. دا خو شو لږ تعریف. اوس انیمل او پلانټ کې دا سیل کې چرته موجود وي دا لږ ډسکس کو بیا پارټس ودي ون بای ون ډسکشن کو. په انیمل سیل کې چې دی دا موجود وي په سنټر کې او پلانټ سیل کې چې دی دا موجود وي یو سایډ طرف ته. دا به ولیکو ان انیمل cell animal cell it means nucleus. It is present in the center په وجه مرکز په وجه دې ته سوی نیوکلیس وي. It is present in the center of the animal cell whereas it means
nucleus is present one side of the plant cell due to the presence of large central vacuole. ولی په پلانټ کې یو غټ ارګنیل موجود دی، هغه لارج دی او میانس کې موجود دی. په هغې په وجه د نیوکلیس چې دی دا په پلانټ کې یو طرف ته یو سایډ کې دا سره موجود دی، ځکه د سنټرل لارج ویکیول د لسه ورکړی پوش دکې ورکړی دا په یو سایډ کې موجود دی. کم ځای کې په انیمل کې نه، په پلانټ سیل تاسو منګه والو فار ایگزامپل تخم والو په هغې کې، یا فار ایگزامپل منګه د زیلې نه یو وړوکی پارټ کټ کو مایکروسکوپ کې وګورو دا په یو سایډ کې موجود دی. خو زمونږ انیمل سیل دی هغه زمونږ نرف سیل آلی، نیوران آلی، نفران آلی، مسل سیل آلی، کم یوم سیل هاربیسی آلی، دا په تور شانته او تیز کلر کې دا په سیل کې مینس کې موجود وي. لږ نقشې لږ ډرا کو. فار ایگزامپل دا منګه یو انیمل سیل والو انډه مو واخیسته. اوس انډه ته وګورئ، انډه کې چې کوم زیړوالی دی تاسو ته په نظر راځي، دا زیړوالی چې دی دا نیوکلیس دی. اوس د دې چې دی منګه سیکنډ پارټ پکې والو دا زموږ سایټوپلازم دی. دا سایټوپلازم شو او په دې کې چې کوم مینس کې چې دی یو سپیریکل ګول نما او تیز کلر چې ښکاري هغه زموږ سره نیوکلیس دی. دا اوس نیوکلیس شو. دا په څه کې؟ دا په انیمل سیل کې مینس کې موجود دی. پلانټ سیل والو فار ایگزامپل هر یو سیل والو زیلې کې موږ یو سیل واغستو، څه دارنګې څلور ګوټه به جوړ کړو. پلانټ سیل هم ګول کېدی شي، څلور ګوټه هم کېدی شي، لمبوتر هم کېدی شي، سایز مختلف وي او شیپ هم مختلف وي. څنګه دا ګول موږ انډه واغسته، دا موږ یو سیل واغستو. په دې کې چې دی دا به چېرته موجود دی؟ یو سایډ کې. نو اوس وګورئ یو سایډ کې دا موجود دی او د سره چې دی دلته موږ لږ سایټوپلازم والو، دا سایټوپلازم دی. دا سایټوپلازم شو او سایټوپلازم کې دا چې دی زموږ سره دې کې به جوړ کړو دا والا یو ویکیول دی، ویکیول ارګنیل دی او ډېر لارج سایز دی په پلانټ سیل کې. او په دې کې یو خاص لیکوډ موجود دی، هغه لیکوډ ته وایو سیل سیف. د سایټوپلازم نه چې دی دا جدا دی ځکه دا ډېر زیات څه دی کنسنټریټډ دی. ځکه کنسنټریټډ مینز مطلب ډېر زیات د سایټوپلازم نه د سایټوسول نه چې دی د دې کنسنټریشن زیات دی. دا والی ویکیول دا په چېرته موجود دی؟ سایډ کې. دلته ولیکو دیس از نیوکلیس او دا هم زموږ سره نیوکلیس دی او دا چې دی داسې دا ویکیول دی. باران وریږي ډېر سور کوي او دلته والو پلانټ سیل او دا والو انیمل سیل. نو انیمل سیل کې سنټر کې دی، پلانټ سیل کې دا یو سایډ طرف ته دی د کور کړی سنټریول نه سوري ویکیول. دا خو شو. اوس د نیوکلیس څو پارټس دي؟ نیوکلیس وایو هغه په 153 کې به ویډیو جوړ کړو. 100 پارټ دي، 4 پارټس دي، هغه بیا ډیټیل سره لږ وایو. خو په سیل کې یو نیوکلیس دی که یو نه زیات کېدی شي. سیل کې یو نیوکلیس وي، یو هم کېدی شي، یو نه زیات هم کېدی شي او ملټیپل هم کېدی شي، دوه هم کېدی شي. فار ایگزامپل یو سیلو مونونوکلایډ دا لږ ولیکو. نیوکلیس چې دی په سیل کې
سیل کې چې دی دا زموږ سره مونو نیوکلاید یو هم کېدای شي دوه شو ډای نیوکلاید او که زیاتو فار ایگزامپل پولی نیوکلاید دوم کېدای شي ډایم کېدای شي ټریپل کېدای شي فار ایگزامپل کله کېږي اوس دا سوچ پکار دی ګوره فار ایگزامپل کله دا ډیویژن نه کوي دا تقسیمیږي نه سیل چې کله دا تقسیمېدو شروع شو که سوما سیل دی چې کوم یو باډي سیل دی هغې وخت کې دا سیل چې نیوکلیس دی دا دو کې تقسیم شي دو دې ته وایي ډای نیوکلاید فار ایگزامپل که دوه نه زیاتو پولی نیوکلاید هغه موږ ایگزامپل والو جم سیل سپرم والو سپرم اوس سپرم چې کله یو سیل نه چې دی 4 سپرم جوړیږي نو هغه دوران کې دا نیوکلیس چې دی 4 پارت کې دا 4 حصو کې تقسیم شي 4 نیوکلیس دی جوړ شي دې ته وایي پولی نیوکلاید نو دا مونو نیوکلاید هم کېدای شي یو نیوکلیس هم کېدای شي ډایم کېدای شي او پولی نیوکلاید لیکن کله چې کله سیل ډیویژن شروع شي سیل تقسیم شروع آی وخت کې به تاسو لږ سوچ کوئ دا شو موږ نن انټروډکشن اف سیل نیوکلیس سوري او دینه پس به ان شاء الله structure composition of the nucleus وایو نیوکلیس د سنه جوړ دی د سو پارټس دي سو حصې دي هغه به ان شاء الله 153 کې به ان شاء الله ډسکشن کوو هغې پورې اجازت راکړئ خداحافظ